قرآن مجید صاف فرمایلی دی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. ہر انسان ته حکم کړی دی چې ته به د عدل او د انصاف نه کار اخلي. نو خو د عبدالرحمن بابا شیخ دی که څوک تله د انصاف په لاس کې درکا نو خپل ټټي او د بل خر به برابر کړي. دا خو د ټولو خلکو خاطر یو کیلو پې اخله نو تا ته پته ولګي چې که څومره انصاف هغه کړی دی. اوبه پکې څومره دي، پوډر پکې څومره دي او پې پکې څومره دي. دا خو ټول قوم ظالم شوی. ټماټر اخلا، پیاز اخلا، څه سودا کوه تا ته پته ولګي. او چې چا نه اخلي نو هغه به ځان ته باشر عسړی وي. په دا یې خلق دوکه هي چې دا چلې کړی دی. حال دا چې د ګیرې د انسان د عمل سره څه تعلق نشته. د دې په بنیاد د خلکو پہچان مه کوه. دا یو غلط سوچ دی، منفي سوچ. یو سړي ساتلی ده خپل ځان له ساتلی ده، د دې خو دا مطلب نه دی چې دی سم سړی دی. او یو سړي نه ده ساتلی نو دی خو نه دی مطلب چې دی نورو سره ګندې ظلم کوي. دا خو د هغه ذاتي عمل دی. که د الله د رضا لپاره ساتلی نو الله به د دغه عمل اجر ورکړي. لیکن دا خو نه دی مطلب چې دی ظلم کوي نو د هغې به ګندې الله څه نه وایي. الله خپل حق معاف کوي لیکن د مخلوق حق نه معاف کوي. یو ځای کې غوښه واخله د یو ښه باشر عسړي نه، بل ځای کې هغه وګوره نو چې د هغه په اتله کې بره څه پراته وي. د دې تخت چې کوم دی دا ډېر بری او بیا هغه تله د هغې نه هم بری. چې چړ میچړ د ټول نه مخکې هغه تلې ته غورځوي. نو ستا مخکې یو بظاهر یو ښه غوښه درکړي، ته چې کور ته راوړې نو لاندې پکې ګند راوځي. سړی حیران شي دا خو پکې ما نه وجود. دا ظلمونه دې سره دا ټول قوم مخ دی. د چا په لاس کې چې څه اختیار دی هغه هغې سره د هغې حق نه ادا کوي. دا قوم زموږ ټول داسې الا من شاء الله. بعضې کسان به وي پکې چې به عیب والا څیز یو طرف ته کوي تاله به یې نه در کوي. دا عام مزدوران چې موږ ورته دیاړمار وایو دې تجربه وکړه چې کله مالک نه دي څنګه کار کوي او چې کله مالک نه بیا څنګه کار کوي. وکړه تجربه. خیر تاله چې کار نه کوي نو فرض مونځ به هم نه کوي. اجې ته دیاړی له راولې او ماسپښین مونځ ورته وی نه بیا به 12 رکعاته نفل هم کوي. دا انصاف دی، عدل دی. دا یوازې د حکومتونو کار نه دی. انقلاب بالا هغې دنیا کې یا په ملک کې راځي په برسته باندې چې هر سړی خپل اصلاح وکړي. دا تا ته چا ویلي دي چې د بره نه به پتا اسلام راځي؟ د بره نه اسلام نه راځي. دا ګپ شپ لګي دی، دا یو سیاسي لوبه ده بس. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه د پیغمبرۍ جون هغه تقریبا 30 کاله دی. په دې 30 کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دنیایي کار نه دی کړی د قوم لپاره. زمونږ سیاست خدا رہے چې دلته سکول جوړ کا، دغلته یونیورسټي جوړ کا، دا شی جوړ کا، اسپتال جوړ کا. موږ په دې خوشحاله شو. هغه قوم جوړ کړی. قوم جوړ کړي، د قوم عقاید سم کړي، د قوم اخلاق سم کړي، قوم کې انصاف پیدا کړي، قوم کې د عمر غوندې خلق پیدا کړي، د عثمان ذوالنورین غوندې سخیان پکې پیدا کړي. د قوم بنیاد په دې نه کېږي، ترقي دې ته نه وایي. ستا ملک کې هر څومره سړکونه شو، مواصلات ډېر شو، نو غریب سړي ته څه فایده ده؟ دی په خېټه موړ شو، دی په تن باندې پټ شو. دا ظلمونه کېږي ملکونو کې.
او د هغې دغه نتیجه ده چې اسعار ورځي، قیمتونه ورځي. دا د حکومت کار نه دی. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. خور شو، ښکاره شو فساد، نقصان خور شو، بالکل عام شو فی البر والبحر، پوچا او پلونده کې. ولې؟ بما کسبت اید الناس، د وجې د هغې چې ګټلې دي لاسونو د خلکو. ته په خپل لاس باندې څه کوې؟ ظلم پې کوې که انصاف پې کوې؟ تحریر چې کوې په هغې باندې څه کوې؟ پیسې چې ګټې په کومه طریقه باندې ګټې؟ تر کومې پورې چې د عدل و انصاف تصور خلقو کې نه پیدا شوی او هر سړی بل سره انصاف نه کړي، نو دا ممکن نه ده چې د عدل او د انصاف معاشره جوړ شي. دا ګپ لګوي خلک. په دې ملک کې به انصاف سره شي. یو سړی هغه خپل ځواني ټول عمر حکومت ته پاره وقف کړی ده، سرکاري نوکري وکړه، ٹھیک ده، عقلن او شرعن جواز پیدا کړي چې پنشن ورله ورکړي. دا خو ټیک ده، لیکن آیا دا جایز ده چې هغه له تاسو تیل هم مفت ورکړي؟ ریټایر شوی دی هغه ته چې کوم دی 300 او 400 او دومره یونټه بجلی ورته معاف کړي. دا څومره افسران چې دي ټولو ته دا معامله هغه ځای نه روانه. کار څوک دی؟ یو جج صاحب چې ریټایر شي نو د هغه پنشن ته دا پته شته دی 8 لک روپۍ د هغه پنشن دی به دومره پیسو څه پکار دا چې عام لیول باندې عام سطح باندې دا وساتلی شي. دا ظلمونه په دغې وجه راځي. ګرانی چې راشي نو د هغې نه زه متاثر کېږم او ته ترې متاثر کېږي. ولې ته وایې دا خزانه مونږ لوټلې ده، چا چې لوټلې هغه هلته یې سنبلو کې ناست دي. پکار دا چې په هغې نه دا شی واخیسته شي. لا خو ته یو پنسل را واخله، پنسل په څو کېږي؟ په 10 روپۍ 2 پنسلې کېږي، نو په هغې کې 40 پیسې ټیکس ته پته باندې. تا سره یا سرټیفیکیټ سره ټیکس یا نشته، خو ته چې څه شی اخلې په هغې سیلز ټیکس لیکلی دی. بیا په عوامو باندې زور اچوي چې نه جي ټیکس نه ورکوئ. تاسو څنګه نه ورکوئ؟ بې ټیکسه تاسو څه شی پرېښلی؟ یو بني آدم چې کپړې اخلي نو په هغې سیلز ټیکس وګورئ څومره دی. هغه هم پرېږده، هغه بجلي چا د علاقو کې پیدا کېږي په هغې باندې سیلز ټیکس څومره دی. دا ټول مظالم دي او دا ظلم د وړې سطح نه والې تر لویې سطح پورې دي. په کور کې به زنانه په پیو کې اوبه اچوي، او په دکاندار چې کوم دی هغه په مسورو کې بور اچوي، وروځو کې والا بور اچوي. ډاکټر به 2 نمبر دوايي تا ته لیکي. دا ټول کرپشن دی، دا بې انصافي ده او دا ظلم دی. د یو سړي یو ذمہ داري وي، هغه ذمہ دارۍ پوره پیسې هغه اخلي، لیکن نه په ټایم راځي او نه په ټایم چوټي کوي. دا ټول مظالم دي. قرآن مجید کې دا الله رب العزت په باره کې صاف فرمایلی دي وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. الله غره په بندگانو ظلم نه کوي. د دې وجه حدیث قدسی یا عبادی، اے زما بندگانو، انی حرمت الظلم علی نفسی. صحیح مسلم حدیث ہے. اے زما بندگانو، ما پزان باندې ظلم زیاته منع کړل، حرام کړل مې ده. زه په چا ظلم نه کوم. خالق و مالک دے، رازق دے، رب دے، لیکن په چا ظلم نه کوي. فلا تظالموا، نو تاسو ما آپس کې په یو بل ظلم مه کوئ.